الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. دا دویشتمه سفاره نهمه رکو شروع ده او دا سورة السبا آیات نمبر دویشتم او درشتم نمبر آیات مبارکه شروع ده. د رکو مبارک کې دا قل دا لفظ دا وفر راغلی دی او اخیری رکو کې هم بدرې څلور فیره قل راغلی دی او دی وجې نه د سورت سبا ته سورت قل هم هغه ویلی کېږي د دې ټکي د وجې نه. دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې پیغمبر دې خلکو ته وایه که چېرې د الله نه ما سوا دوی د بل چا عبادت کوي نو دوی په دې خبره ځان پوهه کې خبردار کې چې د الله نه ما سوا نو څوک نه مالکان شته نه اختیارمند دي نه واکدار دي نه په ځمکه کې د هغوی سره لاسرسي او نه په آسمانونو کې او د الله تبارک وتعالی سره هیڅوک نه شریک شته نه شراکت والا شته چا د الله تعالی سره په دې خدای کې څه حصه څه برخه هغه نشته دی او نه دوی څه مددګار دی چې د الله تبارک وتعالی سره امداد کوي او شفاعت هم دوی نشي کولی. د قیامت په ورځ باندې به شفاعت هغه څوک کوي چې چاته د الله تبارک وتعالی د طرف نه اجازت میلاو شي او چې اجازت چاته میلاویږي د شفاعت او د سفارش هغه به هغه سړی وي او هغه تن به وي چې هغه د الله تبارک وتعالی په نسبت باندې مقبول وي د الله خوښ وي هغه سړی به شفاعت کوي چې هغې ته مؤمن ویلی کېږي متقي پرهیزګار ویلی کېږي او د کافر په حق کې نه کافر د چا شفاعت کولی شي او نه د کافر په حق کې د چا شفاعت قبلیږي. لکه مدینه منوره کې د منافقانو مشر عبدالله بن ابی بن سلول چې کله وفات شو او مړ شو نبی علیه الصلاة والسلام ورله خپله کرته مبارکه خپله جامه مبارکه هم کفن باندې ورکړه او تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړی دی چې د الله رسول خپل لاړې مبارکې د هغه په بدن پسې ومږلې او د الله رسول ولا په خپله جنازه هم وکړه صحابه کرام شاته پسې ولاړو او بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام دغه دپاره بخانه او بخشش غوښتلو لیکن رب العالمین فرمایل چې زه د بخانه نه کوم ډایرک راغله قرآن کې راغلی موږ ویلي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة کاویا پیره ولا هم بخانه وغواړي او د دې نه سیوا هم زه درته بخانه هرګز او د هغې نه پس بیا آیات نازل شو چې ولا تصلي على احد منهم مات څوک هغه د اسلام نه غیر په بل څه باندې مري د هغه باندې جنازه باندې مه ودرېږه. دلته الله رسول الله تبارک وتعالی طرف نه منع شو. دلته الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې شفاعت هغه د کافر په حق کې نشته او نه څوک کولی چې هغه سړی به شفاعت کوي چې کوم د رب العالمین په نسبت باندې مقبول وي او د الله محبوب خوښ سړی وي او خوښ هغه دی چې هغې ته مؤمن وایي متقي پرهیزګار ویلي کېږي. دلته الله تبارک وتعالی دا ذکر کوي. الله فرمائے قل ادعوا الذین قل وتوائے پیغمبر ادعوا تاسو راو بلای الذین حقا کسان حقا خدایان زعمتم چی تاسو بی گمان کوئی دا خدایان تاسو بی خیال کوئی تاسو دا خیال چی دا خدایان دی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نا. اللہ فرمائی لا یملکونا دوی نمالکان کی گی دوی مالک قدرت نبری مثقال ذرت پاغ مقدار او فاندازی دا ذره او ذره ویلی کی گی حق سر میگی چاگا پسمکا باندی گرزی او یا حق ذران تویلی کی گی چی دی نورتا مخامخ اوڑی راوڑی نور چوی او هغه نور هغه سره راځي پای کې ښکاري داسې نه ښکاري دغه ته الله فرمایي چې ندي مالکان دوی په مقدار او په اندازې د ذره په السماوات ولا فی الارض نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې د دوی مالکان نه دي او نه مالکان کېږي. وما لهم او نشته دی د دې خدایانو دپاره د الله نه چې کوم ما سوا دي د دوی په ګمان کې فیهما په دې دواړو کې په ځمکه او په اسمان کې من شرک څه شراکت څه برخه څه حصه د دوی نشته دی. وما لهم او نشته دی د الله دپاره منهم د دې خدایانو نه من ظهیر څوک امداد کوونکی مددګار هر څه یوازې الله تبارک وتعالی پیدا کړی دی څوک ورسره شریک نشته دی. بیا الله فرمایي ولا تنفع
شفاعت او نفع نرسوي شفاعت عنده د الله تبارک وتعالى فنزبان دي الا مگر لمن هغه چاته هغه کستبا نفر سوي اذن له چې اجازت وکي هغه د الله تبارک وتعالى د الله تبارک وتعالى د طرف نه هغه اجازت میلاو شي چې تا شفاعت کوه او چې د چا کې وکړه کولای شي په مؤمنانو کې د کافرانو نه او هغه به مؤمن متقی دغه یادوي والله فرمای حتی تر دې پورې اذا فزع چې کله لرې کړی شي یرا عن قلوبهم د دوی د زړونو نه دا فرشته یادوي ځکه دوی به وایي چې دا فرشته دا د الله تعالی ښه مخلوق دی نیک مخلوقان دي نیکان بندگان دي او دا به زموږ شفاعت کوي الله فرمای چې کله الله تعالی یو حکم یو خبره را لېږي نو دوی خو د الله تبارک وتعالی د یرې نه بېهوشه پرېوځي دا فرشتې او لاندې طبقې والا بیا د پورته طبقې والا تپوس کوي چې رب العالمین څه وویل څه وفرمایله نو پورته فرشتې ورته وایي چې الله تبارک وتعالی حق فرمایله یا د وحي متعلق